د لیلة القدر د شپې یو څو خاص علامتونه دي. نوره خو دا شپه الله جل شانه پټه ساتلې ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دې په فضایلو باندې مونږ ډېرې زیاتې خبرې کړي دي، خو د ټول نه غټ فضیلت دا دی چې قرآن کې الله فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. د لیلة القدر دا شپه وایي دا د زرو میاشتو نه بهتره شپه ده. یعنی د زرو میاشتو عبادت دا یو طرف ته او په دغه شپه باندې عبادت دا بل طرف ته. د دغې شپې عبادت د دغې زرو میاشتو د عبادت نه افضل او بهتر دی. الله دې زموږ او ستاسو ټولو نصیب کړي. د لیلة القدر دا شپه د دې علماو یو څو علامات ښودلي دي. اول خو دا ښکاره خبره ده چې که چېرته تاسو غواړئ چې موږ ته د لیلة القدر شپه نصیب شي، نو اخرنۍ لس شپې دا په ځان باندې خوبونه حرام کوي او په دغه لسو شپو کې طاق شپې دا بالخصوص په دغه شپو باندې تاسو عبادت کوئ او دغه شپې تاسو ویښې تیرې کوئ، روڼې کوئ. اوس په طاق شپو کې د ټولو نه کومه خاص شپه چې ده نو دا د 20 شپه ده. دا یاد وساتئ، 27 رمضان د 20 دا شپه چې ده په دې باندې اکثر علما اتفاق لري چې اکثر د لیلة القدر شپه دا په 20 د رمضان باندې په 20 شپه باندې چې ده دا واقع کیږي. بیا د لیلة القدر دا شپه چې ده نو د دې شپې دا موسم دا ډېر زیات معتدل وي، نه ډېره یخني وي او نه ډېره ګرمي وي، بلکې داسې خوندورې هواګانې چلیږي او دا شپه چې ده دا ډېره زیاته نرمه او شفافه وي او آسمان چې دی وایي دا هم ډېر زیات پاک وي. آسمان کې ستوري د لرې نه واضح واضح ښکاري. د آسمان دا کم ستوري چې دي په دغه شپه باندې وی دی چې کومه په دې کې هغه یو خاص قسم شغلې کیږي، دغه شغلې په دغه شپه باندې نه کیږي. او ورسره سپوږمۍ چې ده دا وی ډېره زیاته همواره او داسې بالکل برابره په دغه شپه باندې رڼا یې ډېره خوندوره، نه ډېره تیزه او نه ډېره مدم وي. او وی کله چې دغه شپه تیره شي نو وی سحر چې کله تاسو نور ته وګورئ نو وی په دغه ورځ باندې نور هم وی ډېر صفا او شفافي طریقې سره راوتی وي. هغه شعلې چې کومې د نور وي د راختو په وخت کې هغه نه ورسره بالکل صفا ګول د لرې نه ښکاري او آسمان بالکل پاک وي. نو لہذا که تاسو هم غواړئ چې دغه عظیمه شپه تاسو ته در نصیب شي نو دغه یو څو علاماتو چې ما تاسو سره شریک کړل، باقي ما تاسو ویلي چې دا په طاق شپو کې اخرنۍ 10 شپې، په 10 شپو کې طاق شپې لکه د 21 د 23 شپه، دغه رنګې د 25 شپه، دغه رنګې د 20 او د 29 شپه. نو په دې کې تاسو دغه شپه تلاش کوئ او دغومره عظیم اجرونه دا حاصل کوئ. الله دې زموږ او ستاسو ټولو نصیب کړي.